بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دوم باب 240 نمبر حکایت شروع کو. یکی از صاحب دلان زور آزمای را دید به هم برآمده و کف بر دهان انداخته. گفت این را چی حالت است؟ گفتن فلان دشنام دادش. گفت این فرومایه 1000 من سنگ بر می دارد و طاقت سخن در نمی آرد. یکی از صاحب دلان زور ازمای را دید. یو د صاحب دلانو بزرگانو نیکانو خلکو نه یو پهلوان ولید. زور ازما چې زور ازمای خپل طاقت، مطلب ته پهلوان شو. یو پهلوان یې ولیدو به هم برآمده، ګډ وډ شوی، غصه شوی و کف بردهان انداخته او زګ یې په خوله باندې غورځولی، خولې نه زګونه تله. گفت هغه بزرگ وی این را چی حالت است؟ په دې څه شوي دي؟ گفتن خلکو ورته وی فلان دشنام دادش، پلانکی ورته کنزل کړي. دا چې غصه ده او خرشیږي نو دا دته پلانکی کنزل کړي. گفت هغه بزرگ وی این فرومایه 1000 من سنگ بر میدار. دا کمسل و رزیله 1000 من کانی اوچته و طاقت سخن نمی آرد او طاقت او تحمل و برداشت د یو خبرې نه لري. دا څنګه پهلوان دی چې دومره طاقتور دی چې غټ نه غټ کانی اوچته او 1000 منه مراد دا اصطلاح و چې 1000 منه خلکو ویل کوي 1000 منه، نو پرشته 1000 منه نه اوچتولو، او مطلب دا دی چې دا یعنی ډیر وزن به اوچتولو. لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومای چی مرده چی زنه، گرت از دست برآید دهنی شیرین کن، مردی آن نیست که مشته بزنه بر دهنه. لاف سرپنجگی چې د چا د مټو کې ډېر طاقت دی پنجه کې مراد ته طاقت، او داوا د مرده او مردانګي پرې د چې داسې بهادر ما. عاجز نفس فرومای چې مرده چې زنه، کم سړی چې د نفس فرومایه نه د کمزوري عاجز شوي، نفس په زوروري، چې مرده چې زنه، دا پهلوان نه دی، څه سړی او څه ښځه، دا هیڅ هم نه دی. اصل پهلوان هغه دی چې د نفس کنټرول کړي، د کې قوت برداشت او تحملي دی، په غصه زورور کیږي، نو دغه پهلوان دی اصل. گرت از دست برآید دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشته بزنه بر دهنه. کچره د لاسه دی کیږي او کول شي دهنی شیرین کن، یو خله خوږه کا، یو سړی راضی کا په خوږو خبرو. وای دا مردانگی او بادری نه ده که مشته بزنه بر دهنه، چې وسوک وی د چا په خوله، دا پهلوانی نه ده. اصل مردانگی، جوان مردی، چې چا سره خې خوږې خبرې وکې، دا کار ګران دی. سوک ورکول داسې پهلوانی خو نه ده. قطه که مشته بزنه بر دهن، دهن خلی ته وی، دهنان جمع ده. که چېرې دهن وي نو دهن غوړو ته وی، نو دا به صرف په دهن باندې یا دهان دا خلی ته وی. دلته دهن استعمال شوی دی، اصل دهان دی، او دهنان جمع خلی. اگر خود بردرد پیشانی پیل، نه مرد سان که در وی مردمی نیست. کچره د پیل اتی ته وی، کچره د اتی تنده خو ډېر مضبوطی، کچره دام شلولی شي او د اتی مقابله یو سړی کولی شي، خو لیکن دکې نور جوان مردی او مروت او سخاوت پکې نشته. وای نه مردسان کې در وی مردمی نیست. دغه اډو جوان مرد نه دی، اډو سمرد نه دی چې په دکې ځوان مردی نشته، سخاوت او خیر ښېګړه پکې نشته. دغه پهلوانی په ښه نه راځي. د اهل نظر په وړاندې مرد او پهلوان هغه د بهادر چې دکې سوي جوان مردی او انسانیت پکې، انسانی همدردی وی پکې، د انسان قدر کوي، دا مرد دی. بنی آدم سرشت از خاک دارد اگر خاکی نباشد آدمی نیست.
بنی آدم انسان چې دی دا د سرشت او طبیعت او خټه د خاورو نه لري، طبیعت د خاورو نه لري، خدای د خاورې نه پیدا کړی دی. اگر خاکی نباشد آدمی نیست، که خاکی نوی، خاکی نه مراد د خاورو پشان یعنی تواضع پکې نوی، آدمی نیست دی اړو انسان نه دی. کم سړی کې چې تواضع نی او تکبر پکې د اهل نظر او اولیاء په نيز دا هیڅ چیز نه دی، د څه حیثیت نشته. او چون کې د الله تعالی په نيز نشته، د قران او حدیث په نظر کې نشته، نو بزرګانو کوم دغه نظر دی. حکایت 3 نمبر حکایت. بزرگ را پرسیدہ مسیرت اخوان صفا، گفت کمینان کے مراد خاطر یاران بر مسالے خیش مقدم دارد. حکما گفتان برادر یا برادر کے در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش. یو د بزرگ او عارف نه می تپوسو کو دا خوی او اخلاق د اخوان صفا فقیران کامل. گفت بزرگ را توی کمینان کے ادنا صفت داده مراد خاطره که مراد خاطر یاران بر مسالې خش مقدم دارد، چې هغه مراد د زړه د یارانو په مصلحت او مطلبونو خپل مخ کې لري. او کما گفتان نو خیارانو ویلی دي برادر کې د بند خیش است، نه برادر است و نه خیش. هغه ورور چې په خپل فکر کې صرف خود غرض وي، دا وی نه ورور دی په حقیقت کې او نه خپل دی، چې صرف خپل فایده لټي، دا خپل رور ضرورت یا مصلحت نظر کې نه نیسی، د رشتہ دار نه نیسی. نو د رشتہ دار ته وی چې نه دا ستا رشتہ دار دی، ورور ته وی چې دا سړی ستا رور نه دی. همراه اگر شتاب کند در سفر به است، دلدر کسی مبند که دل بسته تو نیست. همراه ملګری کچره تیزی کوي تلوار کوي په سفر کې بهس ودرېګا، د سره اډو ملګرتیا مکوه. ملګری چې ستایي هغه وستا دغه ته ګوري، ستا په قدم بزي، ستا خیال بساتی، تا بزان سر راکاږي په لاره. دل در کسې مبند کې دل بسته ای تو نیست. هغه سړي پورې زړه متړه، تعلق ورسره مساته چې تا سره تعلق نه ساتي، تی خوښ نه یې، تیم ورسره مساته چې څه خواږه پکې نه. چون نبوت خیش را دیانت و تقوا، قطع رحم بهتر از مودت قربا. چون نبوت هر کله چې نوي یا نبوت په ماضی سره هر کله چې نو خپل لرا دینداری او تقوا، نو قطع رحم بهتر دی، صله رحمی کټکولو داغه صله رحمی د ساتلو نه، دا تعلق د رشتہ دارۍ نه. مثلا ډېر فاسقانو فاجرانی نو ډېر تل راغلی، یا ستا ته نقصان ترسي، یا ستا بچی د هغوی د لاسه خرابېږي اخلاقي طور یا نور، نو بیا دغه ځان ته لږ راټولول پکار دی. مطلب دا دی د سعدي بابا یاد لرم که مدعی چې یو مدعی در این بیت بر قول من اعتراض کرده، په دې بیت او په دې مضمون زما اعتراض کړو. گفته بود ویلیو حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نه فرموده. الله تعالی قرآن مجید کې د قطع رحم د قطع صله رحم نه منع کړی ده، و بمودت ذوی القربا فرموده، او په مودت او دوستی د رشتہ دارو حکم کړی دی. این چې تو گفته مناقض انس، دا ته چې سوې نو دا دغه مخالف دي. گفتم ما ویلې و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. چې ګوره د مور او پلار متعلق الله تعالی وایي که د مور او پلار کوشش کوي په تا باندې په دې خبره چې ته شرک وکې، بی ما سره ما هغه لیس لک به علم چې تا ته په علم نشته، شرک شته نه، نو څنګه به په تعالی را علمي. فلا تطعهما د دې دواړو تابعداري مه کوه. حالانکه د مور او پلار څومره حقوق بیان شوي دي، د یو مثال ورکه. مثلا که تا شرک ته دغه کوي مجبوره کوي، نو بیا مه منه، دلته ورته ملګرتیا مه کوه. هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، پدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. زر خپل چې دا د خدای سره بیگانه وي،
خدای سره تعلق نه وي، د الله تعالی نه نابلدي، د هغه د قانون سره په هغې عمل نه کوي په شریعت باندې، فدا یک تنه بیگانه کې آشنا باشد. قربان دا یو پردي نه چې هغه اشنا وي د الله سره، د هغه دوست وي، هغه سره تعلق ساتي. مطلب د دې شعر مطلب دا دی چې ستا رشته دار فاسق و فاجر او د خدای د پولو خیال نه ساتي، د دې نه یو پردی دی، خو لیکنه د الله تعالی د حدودو خیال ساتي او متدین دی، نو د دې خپلو نه وایي زر دغه ته قربان شه. داسې دغه پردی ته یو ښه دی، د زر خپلوان نه دی یو سره که تعلق کوې خامخا دوستي تعلق، نو دا ته ښه دی. لکه مطلب الحب لله والبغض لله ته اشاره کوي. حکایت منظوم. پیر مرد لطیف در بغداد، دخترک را به کفش دوز داد. مردک سنگ دل چنان بگزید، لب دختر که خون از او بچکید. بامدادان پدر چنان دیدش، پیش داماد رفت و پرسیدش. کی فرومایه این چی دندان است، چند خواهی لبش که نه انبان است. چند خواهی لبش نه انبان است، به مزاحت نگفتم این گفتار. هزل بگذار و جد از او بردار. داد او را جواب آن داماد، گفت بشنو ز من ابا اسناد. خوی بد در طبیعتی که نشست، نرود جز به وقت مرگ از دست. منظوم قصه ده، یعنی په نظم کې ویل شوی ده. پیر مرد لطیف در بغداد، دخترک را به کفش دوز داد. یو بوډا سړی و لطیف، یعنی نرم او پاکیزه اخلاق، په بغداد ښار کې دخترک را به کفش دوز داد. د دخترک اسم تصغیر دی که نه، د دختر د خپله لور یو موچیله ورکا چمیارله. کفش پیزار ته وایي. بوټان چې سړی پخپوکی دی ته کفش، او خلک اکثر کوش وایي، نو هغه له یې ورکړه. مردک سنگ دل چنان بگزید، لب دختر که خون از او بچکید. دغه سنگ دل سړي، مردک دلته کې تصغیر راوسته، دا د تحقیر دپاره دی چې دغه سپیره سړي سنگ دل سخت زړه والا چنان بگزید، داسې وچیچلو یعنی چک یې ولګولو. لبی دختر کې خون از او بچکید، د دغه جینۍ په شونډو چې وینې ترې وڅڅېدلې، لکه دغه سنگ دله سړي د شپې په هغې چک ولګولو. بامدادان پدر چنان دیدش، پیش داماد رفت و پرسیدش. بامدادان وخت د سحر کې، پلار یې دا رنګې ولیده چې شونډې زخمي زخمي دي، دغه زوم ته ورغی، داماد زوم ته وایي، زوم ته ورغی و پرسیدش، تپوس یې وکړو د هغه نه. کیف رومایه این چی دندان است، که ای رزیله کمینه سړیه دا څه غاښونه دي، ته ځناور یې که انسان یې. چند خایې لبش نه انبان است، تر څو به د دې شونډې باندې داسې چکونه لګی، داسې ګوډې خو نه دي، سرمن خو نه ده. د خو د چمیارۍ کار کول، نو اکثر دا چمیاران دا په خوله باندې تارونه هم شلی او داسې کلک شان وي، چې داسې سرمن خو نه ده چې تا پې راښکلې خوله کې. به مزاحت نگفتم این گفتار، هزل بگذار و جد از او بردار. وی ما تا ته دا هم د دې سړي قول د تسلسل دی، نو کیدای شي چې ده ورته دا خبره کړي چې داسې ګوډې دي چې تا پې چک لګولي، نو کیدای شي هغه ورته خاندلي، نو دی ورته وایي چې په ټوکو کې درته دا خبره نه کومه، ټوکې موکې پرېږه. وجد از او بردار، جد یا جدن اکثر د دمکی په مقام کې استعمالیږي، چې ته چاته دمکی ورکې نو جدن وایي، جدن دا کار به داسې نه کوي، یعنی زه تا ته په رښتیا ویم، یا جد سخن معقول، زه تا ته رښتیا ویم، ته څه وکړه. ازو بردار، د ده نه لاس اوچت کا، لاس دې واله، یا به تې دا غاښونه اوچت کې، دا ځناورتوب به بیا نه کې. لکه دې کې دا دمکی امیز کلام دی،
نو دا هم د چا خبره ده؟ دا هم د دغه سخر ده، بوډا ورته وایي. کله چې ولیدله کیف رمایین چی دندانس چند خایل بشن امبانس، دا د سخر خبرې دي دواړه شعرونه. بیا ورته وایي نو چې هغه خندلي مندلي په ګپې اړولي وي په ټوکو درته دا نه کوم ګورې ګپ شپ پرېږده جد ازو بردار حقیقت او رښتیا ازو بردار د ده نه ګورې اوچت کلاسو، یا مطلب دا به درنه ازاده کمه، دا هغه ته دمکي ده. اوس دلته د شارحینو لیکلي دي چې دا د شیخ سعدي قول دی چې په دې منځ کې شیخ سعدي راودانګل او هغه وایي چې یاره تا ته وایي طالبانو ته وایي چې ګورې دا قصه چې زه کومه نو دا ګپ نه دی ټوکې نه کومه د دې نه مقصد والی، خو دا قرین قیاس ما ته نه ښکاري. اقبل ګلستان هم شارح دا لیکلی دي چې دا به مزاحت نه گفتم این گفتاره هزل بگذار و جد زو بردار، چې سعدي صاحب وایي د دې منځ کې قصې په منځ کې طالبانو ته مخ راړی او وایي چې ګورې زه ګورې دا کیسه د خندا لپاره نه کومه. خو زما خپل خیال دا دی چې دا هم د دغه سخر قول دی. دوه خبرې ورته وکړي چې رزیله داسې ګوډې دی او ټوکې در سره نه کومه جد دن یا جد ازو بردار د ده نه بردار اوچت کا، دا کم زناورتوب چې دی دا تی اوچت کا، دا ته انسان یې او که زناور یې، دا ورته هغه وویلې. وسه نو دا دورا جواب اندامات وسه ورکه دلره جواب دغه موچی او چمیاره دا زوم ورته سوی گفت بشنو زمن ابا اسناد، هغه ویلې دغه زوم یې واوره زمانه ای ابا اسناده، دا لقب دی یا اسم کنیه ده، به هر حال دغه پیر ته ابا اسناد وي دغه بوډا ته خپل سخر ته. دی ورته جواب کوي خوی بد در طبیعتی کې نشست نرود جز به وقت مرګ از دست، بد خوی چې په یو طبیعت کې کینی نو هغه بغیر د مرګه دغه بد خوی نوځي. زما وز دا په خوله باندې دا تارونه شلول او یا سرمنې راښکل او په خوان خو دومره دا دغه ترقي نه وه کړې، نو دا وز دا خوی بد زما فطرت کې کېناستلی دی او دا بغیر د مرګه نه وځي. نو دې کې دغه اولني دوه دغه خبرې دي د سخر دي او دا لاندې دغه چې دی دا زوم جواب ورکړ. نو هغه مطلب ته هسې واضح شو چې را اکثر فطري خویونه نه بدلیږي، هر څه لاړ شي عادت نه ځي د سړي نه، بعضې عادتونه داسې خدای دې نه کاندي په بده چار عادت څوک رحمان بابا وایه. نو بعضې فطري طبیعتونه د حدیث کې هم دې ته اشاره شوې ده چې دا نه بدلیږي، غر به د ځای نه بې ځای شي خو بعضې خویونه فطري دا نه بدلیږي. حکایت آوردن که فقیه دختر داشت بغایت زشروی بجای زنان رسیده با وجود جهاز و نعمت کسی در مناکحت او رغبت نمی کرد. راوړي دي چې یو فقیه یو عالم لور لرله بغایت زشروی، بغایت نهایت انتهایی بد شکله وه بد صورته وه، بجای زنان رسیده د ښځو ازیا ته رسېدلې وه حد ته بالغه شوې وه بلوغ ته، با وجود جهاز و نعمت سره د دې چې د جهیز او نعمتو پیسې سامانونه هم وله ډېر کولو کسې در مناکحت و رغبت نه می کرد، چا به په نکاح کولو د دې کې رغبت نه کولو، چا ورته غاړه نه ایښودله، چا دغه جنۍ نه غوښتله ډېره توره وه، حالان کې د وله د کوره جهیز هر څه کول سامانونه ښه برابر. نو سادی صاحب وایي زشت باشد دبیق و دیبا که بود با بر عروس نازیبا، بد ښکاري دبیق. دبیق یو قسم ښکلی کپړه ده د ورېښمي او دا منسوب دبیق ته ده، دا مصر کې یو ښار و، په دې کې به ډېرې ښکلې کپړې پخوا اعلی ترین مشهور و د سادي دور کې، نو دا به پکې دغه کې جوړېدلې ډېرې زیاتې قیمتي به وي، نو چې چا به ښه دغه کولو نو وایي دبیقي دغه وله راوړې، خو دا دبیقي وایي دیبقې مه وایي، دبیقې و دیبا او دیبا هم دغه لکه قیمتي کپړې ته وایي. که بود بر عروس نازیبا چې دا په بد شکله عروس او ناوې باندې وي، که دبیقې او دیبا وي دا ورېښمي ښکلې ښایسته کپړې دي چې ناویانو لپاره به خلکو جامې جوړولې
د ناویانو جامې، نو دغه قیمتي د بیق او دیبا چې په بد شکله ناوې باندې، نو دغه ورڅه بدی ښکاري. اصل حسن دی. فعل جمله حاصل د خبرې دا شو به حکم ضرورت، په سبب د ضرورت با ضروري عقد نکاح بستن د یوډون سره عقد نکاح داغه او تړل وډون ته ورکړه. مطلب دا دی چې سبا سه نقصان جوړ نشي. اوردان راوړي دي کې حکیمی دران تاریخ سرنده با مدبوت پدغه یو حکیم یو ډاکټر او طبيب په دغه ورځو کې د سرندیب نه راغلی وو. سرندیب د یو خار نوم دی کې د دې نابینا روشن همې کړ چې دا ړندو سترګې به روخانه کولې، علاج به ولا کولو. فقیر گفتن دغه فقيه ته چې ویلې د عالم ته چې را داماد خود را علاج نه کني د جمله دی ولې علاج نه کې. گفت دغه فقيه ہوئی دا لوري چې دیړون لور کړي وا تر سمزه اړېګم کې بینا شوت چې دا زما زومه بینا شي، لکه دا ډونتوبه ختم شي، سترګې خي شي و دخترم را طلاق دهت او زما لور طلاق کی گپه ور سره ولګول. شوی زن زشروی نابینابی مو سادی وی چیرې خاوند دا بد شکل خزه دا ډون خده ولی اکثر دا خاوندان پی غورونه مور کوي خزه چې توري یا دغه یا ټول عمر داګه توهین کې بازي مزاجونه داسي. نو سادی وی چیرې دا ډون خده. حکایت پادشاہی بدیدای استحقار در طائفه درویشان نظر کر دے. یو پادشاہ په سترګو دا حقارت په د درویشانو فقیرانو ډلې ته به نظر کولو، قتل به ورته سپک به ورته قتل. یو پادشاہ د فقیرانو ته یکه اذان به فراست بجاور یو دغه درویشانو نه په خيارتوب سره معلومه کړه دا خبره او گفت او وی اے ملک پادشاہ ما درین دنیا به عیش استو خوشتره من په دې دنیا کې پایش کې ستانه خيو و بجیش استو کم ترم او په لخرو کې ستانه کم یو و به مرګ برابر او په مرګ باندې مرګ کې یو شانیو و به قیامت بهتر ان شاء الله تعالی په قیامت کې وستانه خيو ان شاء الله تعالی. کوله جواب ور اگر کشور کشای کامرانس و گر درویش حاجتمند نانس در آن ساعت که خواهد این و آن مرد نخواهد از جهان بیش از کفن برد چو رخت از مملکت بر بست خواهی گدایی بهتر است از پادشاهی. اگر کشور کشا که یو پادشاه دی کشور کشا چې کم ملکونه فتح کوي دی ته کشور کشا وي که کشاوي او که کشور گشاوي. کامران چې کامیاب دی یو پادشاه دی و کامران خپل مقصد کې کامیاب دی وگر درویش حاجتمند ناس بل خو یو فقیر دی او د روټه محتاج دی. دران سات پاغه وخت کې خواه دین مور چې دا او هغه دغه مرګ راشي کله چې مرګ دوی ته مخ کی او مرګ وغوړي چې دیو ختم کی نه خواهد از جهان بیش از کفن برد نه خواهد یعنی د جهان نه بعد کفن نزیات نه خواهد چې یوسی یعنی نشي وړلې د کفن نزیات نه خات کې یوسی جو رخت از مملکت بر بس خواهر کله چې مسله داسې ده او رخت سفر به د مملکت نه تړې بستر به د ګول کې او زیبا گدای به تر اساس پادشاہي دا ملنګي او فقيري چې دا د پادشاہ نه بهتره ده غم دم کم دی حساب کتاب بم در سره کمی. نو فقيري اول او اخر مرګ دی نو د چا چې مال دولت او وسایل کم وي نو د آخرت په اعتبار سره کده پر هغه لګ مال دولت د الله تعالی نه راضي شي الله تعالی به په لګ عبادت راضي شي او ذمہ داریانه به کمی حساب کتاب به آسانی. طریقت ظاهر درویشی ظاهر د درویشه جامع جندس و موی سترده و در حقیقت دل آن زنده و نفس مرده. طریقت یعنی ضرورت د لارې د سلوک سدي. ظاهر د درویشه سره زړې جامې دي ژوند زوړ لباس ته وي و موی ستوردن توګل او تراشلو ته وي او ویخته یعنی سر خریله چې ویخته دي خریلی په خوا یو طایفه و نو هغه بسرونه خریله دا به د قلندرانو نه هر کې سر به تراشت قلندری دانه دغه شیرازی بابا
ورته اشاره کړې ده. وایي هر څوک چې سر وخوري نو دا په قلندرۍ نه پوهېږي چې د قلندرانو په شان سر وخورئ او وایي چې زه قلندر یم. نو دی وایي چې یاره ظاهره کې خو خلکو ته دا ښکاري. مختلفو علاقو کې بعضې خلکو به سرونه خریله او زړې جامې به یې واچولې. خو سادي وایي چې نه، در حقیقت درویش څه ته وایي؟ طریقت چې زړه ژوندي وي د سړي، په معرفت د خدای ژوندي وي، د هغه په عشق او محبت د هغه د رسول حقیقت کې درویشي دی ته وایي. و نفس مرده او دا نفس مړ وي، هوا او خواهشات نفسانی سړي پایمال کړي او د دې د غلامیان آزاد شوي، نو دا څه دي؟ دا درویشی ده. نه آن که بر در دعوا نشیند از جلفه و اگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد که گرز کوه فرو غلط دا سیا سنگه نه عارف است که از رای سنگ برخیزد. ویناغه چې د داوی په دروازه باندې دا اصل کې جلب سپک ته وي او قمقل ته وي. سپک غونډ سړی یا احمق میانتوهی چې پوچی مینس کې پکې سنی یا وایي خبرې کوي. نو وای داسې دې ته درویشي نه وایي چې هسې پوچی لاپې وایي او جلب ته جلف نه دی، یعنی د بېباکۍ او قمقلۍ نه صرف دعوی کوي او خپل کرامات بیانې د وچې. وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد، او که څوک مخالفت وکړي نو جنگ ته پاسي. لکه دا درویش نه دی، د کې قوت برداشت نه، څوک لږ د خلاف وکړي او دی ورته لاس گریوان ته ورواچي، دا وی درویش نه دی، دا عارف نه دی. عارف څه ته وي؟ که گرز کوه فرو غلط دا سیا سنگه نه عارف است که از رای سنگ برخیزد. که د غر نه وي د جرند کاڼي را رواني او د عارف ناشتي، وای دا عارف نه دی چې د دې کاڼي نه پاسي، بس دی به دومره متوکلي که دا کاڼي پې راځي وایي راځي به، که زما په دغه کې وایي دې تعریف وایي عارفان داسي که کاڼي پې را رواني د هغه نه پاسي. نو اصل درویش دا دی. طریق درویشان طریقه درویشی ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. هر که بدین صفت ها که گفتم موصوف است، به حقیقت درویش است وگر در قباس. طریقه د درویشه څه دی؟ ذکر دی، شکر دی، خدمت خلق دی، عبادت د خدای دی، ایثار دی، فداکاری ده چې د بل ضرورت په خپل ضرورت مقدم کې، قناعت دی، په لږ باندې صبر دی، توحید دی، خدای یو ګڼل، توکل دی، تسلیم. الله توکل او تسلیم تقریبا یو معنی، خدای ته ځان سپارله، و تحمل او قوت برداشت. سادی بابا وایي چې اصل درویشي دا ده چې هر څوک چې په دې صفتونو چې مووي موصوف دی، دا صفتونه پکې په دې متصف وي، په حقیقت کې درویش دی. اگر در قباس، اگر کدا په کوټ او قبا کې امیرانه لباس کی، قبا نه مراد دا به امیرانو اغوسته، نو په جامو صرف نه د جزړې جامې او کند فقیر واچ، دغه خوینه ځان کې پیدا کړه، دغه درویشي ده. اما هرزګوی یو بس ویون کې بے نماز بے المازه هوا پرست هوسباز کې روزها بشباره ده چې ټول ورځ سه تیرې کنه پالتو ابسیاتو کې و در بند شهوت او په فکر او خیالاتو د شهوات نفسانی کی و شبها روز کو نه در خواب غفلت او شپې رونه کی په خوب د غفلت کې و بخوره د هر چی درمیان آیا څه چې راځي خوري، حرام او حلال کې تمیز نه کوي، چې څه په ګوت ورزي خوري راکاږي و بګوي د هر چی بر زبان آیا او وای هر څه چې په جبه ولا راځي، دا احتیاط هم نه کوي چې زه کوم خبره کوم په دې په پکړ کیږي، دروغ دی غیبت دي سکو رند سګر در دا وی رند دا لو پر دی او دا اگر کده په عبا کې دی، عبا فقیرانه لباس ته وای، اکثر عربو په پشمینه د فقیرانو باغستل، نو دې کده د فقیرې دغه کیمی وای دا لکه درویش نه دی، دا دلته د رند د درویش په مقابل کې حساب کو چې دا پالتو غوند سړی دی، بل حوس دی، د خواهشات نفسانی غلام دی، اگر که په گلیم کې دی. او رند موږ تاسو ته ویلو چې د تکاملي مالا چې کوم ته حافظ شیرازی د دې نه کومه معنا لی، هغه نو ډېر اوچته معنا ده، هغه ول ارتقا ور کړی ده. ای درونت برهنه از تقوا کز برون جامعی ریا داره، پرده هفت رنگ در بگذار تو که در خانه بوریا داره
وی هغه کسه چې زړه دی د دننه دی د تقوا نه خالی دی او د بار نه د ریا جامې لري، جامې دی د ریا د شیخه غوستی دي. پرده هفت رنگ در بگذار یا بگذار تو کی در خانه بوریا داره. وی په دروازه باندې ورنګه پردې په خوا به د امیرانو زوړندولې چیرې دا مالدار سړی دی. وی بگذار دا پرېږده، دا مزوړنده وه تو کی در خانه بوریا داره چې دننه دی په کوټو کې پوزکی اور دي او قالینونه او قیمتي دغه نشته دی. نو بار خلکو ته ولې ځان ښیي؟ دغسې مطلب دا دی چې دننه در کې تقوا نشته، خلکو ته ځان متقي او پرهیزګار او درویش مشو کوه، دا پیدا نه کوي. چا دلته مګزار خو دغه صحیح نه راځي، دا بګزار صحیح راځي. تو کی در خانه بوریا داره. او زدا باب به ختم کو، دا دوه مخه دي، دویم باب حکایت منظوم. دیدم گل تازه چند دسته بر گنبدی از گیاه بسته، گفتم چی بود گیاه ناچیز تا در صف گل نشین دونیز. بگریز گیاه و گفت خاموش صحبت نکند کرم فراموش. گرنیس جمال و رنگ و بویم آخر نه گیاه باغ ویم. ویو مې لیدلې ګلې تازه تازه ګلان یو څو ګېډۍ په یو ګنبد باندې د ګیا نه تړلي وو، ګېډۍ په ګیا تړلې وې. وی ما ورته ویلې سادي بابا وی دی ګیا ته چې تا ته څه حق رسي ګیای ناچیز ته چې د ګلانو په سب کې هم کینی، ته د ګلانو نه تاوې او دوی سره هم صحبت یې. وی ګیا راته وجړل چې چپ شه سادي چپ شه، دا په طریقې تمثیل دی یا به زبان حال وی ګل ویلې گیا راته ویلې وی جړل صحبت نه کند کرم فراموش. صحبت نه کوي کرم نه مراد دلته اهل کرم، اهل کرم حق د صحبت نه یې ری. دا ګلان دی کې ډېر دغه د مروت دی، دی کې وفا ده. زه دوی سره څه وخت باب کې نو ځان سره دلته راوستم، مثال یې ورکړ. چا چې دا ګلان شکولي نو دغه گیا یې تو کړې وه. گرنیز جمال و رنگ و بویم آخر نه گیاه باغ ویم، که زما کې ښایست او رنګ او بوی نشته آخر نه گیا د باغ دا هغه یمه، د دغه ګلانو د باغ گیا یمه. من نو دی که ډېر لوی راز دی د صحبت د اهل الله. من بنده حضرت کریمم پرورده نعمت قدیمم. مش سادی سے خپل ناز و ادا کوي. وایي زه د دغه حضرت کریم بنده او غلام یم او داغه د نعمت قدیم پرورش یافته یم د الله تعالی. گر بی هنرم وگر هنرمند، که زه بی عمل یم او که هنرمند یم عمل والی یم، لطف سمیدم از خداوند. ځکه په هر پوزیشن کې یم زه د الله تعالی نه د هغه د لطف امید لرم. او چاره با ان کې بذات ندارم، سره دی چې زه بذات نه لرم، سامان و ذات د عقبا نه لرم او سرمایه د طاعت نه لرم، د عبادت پنگه نه لرم. او چاره کار بنده داند چون هیچ وسیلتش نماند. هغه د خپل بنده په علاج او کار باندې چاره ولا کوي، کار ولا جوړي، اگر هر کله چې هیڅ وسیله پاتې نشي نو الله تعالی ډېر مهربان دی. رسم است که مالکان تحریر آزاد کند بنده پیر. وی دا یو قاعده او رسم دی چې د تحریر مالکان، تحریر په دوو معنو راځي، یو د بنده آزادول د غلام دیتم تحریر وی، یو تحریر لیکلو ته وی. مالکان تحریر یا مالکان د غلامانو چې آزادول کوي او یا مالکان د دفتر چې هلته تحریرات او لیکل کیږي، دا دواړه صحیح دي. نو دا د دفتر والا معنی چې تیوالو د لیکلو او د تحریر وی دا قاعده ده چې دفترداران د هغې مالکانو مشران څه کوي، کله چې سړی ډېر بوډا شي نو هغه ریټایر کی، هغه څه کی تقاعد ورته وی یو معنی کې، یا که پنشنی کی معافی کی وی زبست نور ډیوټي مکو او تنخواه هم ورکوي. یا دا دی چې کم خلک غلامان ساتي او هغه مالکان چې کله بوډاګان شي بیا هم آزاد کی، بس وی زه معافی کی. اے بار خدای عالم آرای برسدی پیر خود ببخشای. اے بار خدای، بارو د بار ډېر معنی دي او دلته به کومه معنی والو. یو معنی دا د باری نه دغه شوی دی، مخفف د باری دی، باری تعالی. یعنی پیدا کون کې خدای چې باری نه واله نو څه شو آفریننده او خالق په معنا.
اے هغه خدای چې ته خالق او پیدا کوونکې عالم آرای او عالم لره ښایسته کوونکې. یو معنا دا شوه. بل بار دا د نیکوکار او صالح په معنا هم راځي، برره جمع ده. بل ګوره بار بزرگ او بارفت سړي تم وای، بار دفی او کرت تم وای، لکه یو بار، یک بار، دو بار، سه بار. بار دې ته مو چې سروانو په اوږو باندې څه یا انسان په اوږو یو شي اوچت کړي دې ته بار وای، یا په څاروي واچي دې ته بار وای. دلته کې مطلب دا دی د الله تعالی دغه اسم دی بار، اے باری تعالی، دغه معنی صحیح ده. اے هغه خدایه چې ته پیدا کوونکې او بالا او برترې نیکوکارې. چې د بار نیوالو بار یو معنی څه ته ده؟ نیکوکار. عالم آرای دنیا لره ښایسته کوونکي بر سادی پیر خود به بخشای. بار صفت شو د الله تعالی. په دې خپل بوډا سادی باندې رحم وکا، معافی کا. سادی رئی کعبه رضاگیر، اے مرد خدا رئی خدا گر. اے سادی دا کعبه رضا لاره ونیسا، یعنی د الله تعالی د رضا لاره ونیسا. اے مرد خدا، اے د خدای بنده رئی خدا گیر، د خدای د محبت لاره ونیسا مخې ته. بدبخت کسې کې سر بتابت. بدبخت هغه څوک دی چې تر اعراض وکي، سر ته وکي. زین در کې درې دیگر نیابت، د دې در نه اعراض وکي چې بل در به ونه مومي. حکایت حکیم را پرسیدن، د یو حکیم نه چا تپوس وکړو از سخاوت و شجاعت، د سخاوت و زړورتیا کې کدام بهتر است، چې کم یو پکې ښه دی؟ گفت حکیم ورته ویلې آن کس را که سخاوت است و شجاعت حاجت نیست. چا کې چې سخاوت او سخیتوب وي د هغه دلاوري او شجاعت ته اړو ضرورت نشته. دا سخاوت دا شی چیز دی چې دا هر څه دی. نبشت است بر گور بارام گور که دست کرم به زباز و ایزور. نبشتاس یعنی نبشتاس لیکلی دی په خبر د بارام گور باندې. یا دا دی چې بارام گور په یو خبر داسې لیکلی و، حکم یې کړو کې دست کرم به زباز و ایزور، چې لاس د سخاوت بهتر دی د زور او د طاقت د مټو نه. یا دا دی چې بعضې خلک کوي چې د بارام گور قبر نه دی معلوم کنه، نو مظاهره معنی خو داسې ده چې د بارام گور په قبر یې دا فقره لیکلې. څه پې لیکلي دي چا که دست کرم به زیباز وي زور. او یا دا چې نبشت است بر ګورې په یو قبر باندې لیکلي دي بارام ګور سی لیکلي دي، د ده په حکم پې لیکلي شوي چې دا جمله دست کرم به زیباز وي زور، چې لاس د سخاوت بهتر دی د زور د هغه مټو د زور نه. قطه نمان حاتم تایی ولی کتاب ابد بمان نام بلندش بنی کوئی مشهور. زکات مال بدر کن که فضل ای رزرا چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. وی حاتم تایی پاتې نشو، لیکن تر ابده پورې داغه نیک نوم اوچت نوم په نیکیا کې مشهور پاتې شو. الاړو مړ شو، حاتم تایی سخی و ډیر زیاته، خو تر ابده پورې نوم پاتې شو. سادي وی دغه سی وی زکات مال بدر کن، د خپل مال نه زکات بهر کو باسا، کې فضله رز را چې هغه زیاتی خاخونه د انګورو، رز د انګور بوټي ته وي چې دا خور شوي وي، دغه د انګور د بوټي زیاتی خاخونه چې باغبان کټ کی بیشتر د هد انګور، نو انګور زیات ورکې. په دې باغوانان پوهېږي دا په دې مني یا جمې اخر کې شاختراشي پکې کوي، داسې بونډي سونډي کی بیا دومره خواره شي چې د بل کال نه سانګي موږدي شي، د خدای په قدرت وغوړېږي. ته به وایې چې دا یې ختم کړه ټولې کی، دا تې کټ کی کوم ځای کې چې د انګورو باغونه دي غټه، نو دا کوي. نو دغه سانګو سره دی وایي چې یاره دا انګور زیات کوي، بیا ډیر نیسي. نو هغه اضافي سانګې دا انګورو د بوټي یا د انګور د باغ چې باغبان کټ کی نو انګور زیات ورکوي. دا باب دوم په دې ځای ختم شو. انشاءالله بله ورځ به باب سوم چې په فضیلت د قناعت کې دی شروع کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.